ماما تاسو چې چرته یو جومپړای باندې اور لګي د خپل منډي لیدلې دي انا اور لګيږي رستو نه ګورو بل رامن کله دی فیر برګیټ ته فیر برګیټ والا جراری شه جومپړای سوځي دي منډي لیدلې دي خپل یو غنټه اور لګیدلې ده فیر برګیټ راغه ټنګا هلا اور لګیدل شپږ میاشتې اور لګیدل او نمرود تازه کړو انګارې ابراهيم عليه السلام چې پکې چولو شپږ میاشتو انګار ده ابراهيم عليه السلام وی زبور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود ابراہیم عشق ورویدہ عقل خوئی چلے کا سوچو کا اور تسنگا ٹوپ کے نو عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی عقل پا بام ناس تو تماشائے کولا عشق پکی ورٹوپ نمرود سوک دے چی ما اور کے واچی چی چاویلی دی چی ورٹوپ کا وردانگا خو چی دا اور دے منزل ورٹوپ کو اور سره څه چلو شو تا یا کنستعين باندې عملو کو اور ته دې ټوک فورن اور ته حکم شو یا نار کونی بردم و سلاما اے اورا یا خو سالم چې په ابراهيم باندې اونس وځي چا دې ته وی یا کنستعين تاسو پوه شئ نو عزیزانو ایاک نستعين تاسو په منځ کې وایي لیکن نم په ایمان شتا نم په عمل شتا ټول زبانی جمع خرچو درو ایاک نستعين دې چې وې اور وردان نو ستاسو اوټ ملک نن د ایاک نستعين د مبرر ملک خراڑ اوران کو او نامے د کارغانو بدنام ملک سرمایدار و تباہ پیاو منبر د قومی اسمبلی 1,00,000 نہ پاس خرچ دے دمیاش دا تحقیقو کئی چې دته میډیکل بل سمره ملاویږي دته ډیا سمره ملاویږي او دته د میاشتې تنخواه څوکړه دا تحقیقو کوي بیا یو ډله د وطن خپل ایمنه رونی سي چې ماما ووټ ما در کړی دی یا دې په دغه ځای کې در نشنې او بو باسم او یا مونږ سره نیمه کا ټیک شو خبره ووټ بت څنګه به ورته وي بیا غیرت ته خو په پیسو کې ووټ خرڅ کړی دی تا خو 50 روپے اغستی تا خو 100 روپے په پولینګ سټیشن کې اغستی بے غیرت ته دا خبره کولې شي تا خو دا پښنو چایو خرڅوي په تورو چایو خرڅوي په کباب روټای خرڅوي خټ کېدلی الوګان دي داغه په دفتر کې خوړلې دي ته بے غیرت ته دا خبره کولې شي زه کولې شم چې ما چاله خدای د پاره ووټ ورکړم په دې سپېغمو کې ورته پړی واچو مو د سپېغون دی بیره کاږم ته پوه شئ په خبره تاسو نه شئ کولی تاسو تالی سټ یې بے غیرت یې بے ضمیر یې تاسو نه شئ دین اخی اوړه ګران شو ډېر شکر دی غوړي نور ګران شو که خیری شمه غوړي چا سره دي پرونی ویلاله اسلام راغه یا شمل دین د اسلام آباد نه ورته راغله ودل ادو عمر تورای چې پرې
وزارت بریخ بیا پکې ورننوت ا د ماشکیرورو ډولکی ته نه شوټینګ دی بیا پکې ورننوت دا شمل الدین ورتدال ته راغله دا د اسلام راغی پیښور فلایټ د اجیانو دغه نو شو پیښور نه مال دغه اجیان دی خدای پاک زیاتینا یو اجي سوق ورکړو هغه یو بډون ته ویلې وای اجي سه مړ دې کړ ویل تاسو څنګه خبر شي بي اختیوزه چي ویل دا سوق دې د اجیان به رحمه ابل اورځ یو سړی راته ټلیفون وکړ دعا کاوه حج ته روان الله دې امان مالتزي حج ویلو منظوري مشوي سره د خزي روان او کار څه کوي وای کار څه کوي کار هغه کوي چې دا ماشومان ورکشي او بیا په عربو خرڅ عربي بیا په خانو کېنی او ریس په باندې کوي تاسو پوه شئ دا خلکم حج ته د چا چې د پودرو کاروبار دی اغیم حج ته کوي څوک چې د چرسو او د شرابو بزنسمنان دي دام حج ته کوي ته پوه شئ په خبره نو دا خلک حجیان یا په دې پیسو حج کی دا روټای چې د دې خېټه کې پرته د دې منځ کی یا دې په یاس کې نستعين باندې نو عزیزانو د ټول ملک بیړه تباہ ده د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ الله دې فضل کوي چې کله به یو ګړچ او ټول بنسکور پراته یو تب مان نه خبر او زبطان نه خبر نو سم ستلی راغلی نه سوچ کوي کینی تبا کې اسلام په دې ناراضي چې د پیښور نه 50 کې سور شو اجیان لاړ په دې اسلام ناراضي او نه دا اسلام په دې راضي چې د خدای قانون د ملک قانون شي تاسو پوه شئ په خبره څه شي د خدای قانون د ملک قانون شي اسلام په دې ناراضي چې قانون دې د لاډ میکاله د پیرنګي وی په پاکستان کې او نامه دې په اسلامي اسلام په دې ناراضي د ملک فیصله دې په قران او حديث شي اسلام په دې راضي خزه دې بند کړی شي په کورونو کې او بار دې نروزي نن پاکستان به تباکیږي د خزو د لاس غرقېږي بدل کم دله چې لک په خېټه موړ دے خزه بربنده کړه دا سیده کنه چې لک په خېټه موړ دے داغه خزه چې ګوره به دغه چل به کړی په پوزه دې غوسه شنو دا پوزه دې ډیره بهترینه ده چې دا دې پټک دی نورا بربنده خزه نو الله پاک دې صد خیر اسباب دې ملک ته جوړ کړي د خیر اسباب افغانستان ته دې خدای د خیر اسباب اوس دې پکې خدای د سکون اسباب پیدا کړي او صحیح شرعي نظام دې پکې راولي او صحیح شرعي نظام دې الله په پاکستان کې راولي دا زمونږ ملک دې زمونږ وطن دې او د دې سرمایدارو د لاسه تباہ کیږي لګیا دي د دې غټانو د لاسه تباہ کیږي لګیا دي غریبان پزان پويږي نه دا چمچي چې دی پزان پويږي نه د دوی د لاسه سرمایدار حد ته رسیدلی دي او غیه تباہ کوي لګیا دي زمونږ یو استاد هغه مونږ ته د طالبګری زمانہ کې کله کله عجیب لطیفه ویل یو ورځ وی چې الکه خبر اوري
تاسو چې طالبان یې خو چې مليان شي نو چرته یارانه دوستانه بم کوي. خو یو نصیحت مې واورئ، زمام یو ټکی دی وخت کې واورئ، زرګونه کیسټې به ما اورېدلي، څلوېښتو کالو نه زما تقریرونه ما اورئ، زما خلینه بم دا ټکی نه اورېدلی چې پلانې سړی زما دوست دی. دا ما اورېدلي؟ ها سمینه تا اورېدلي؟ چې زما د خلینه دوست ټکی به تاسو چرته نه اورېدلی، ځکه چې زما دوست شته نه. ما تر اوسه پورې چاته دوست ویلی نه دي. اگر چې تاسو به پړه کې په خپم یې کنه چې دا خو مونږ هم تا دوست غنو پلانې او ډینګړې، ما غنئ او نه تاسو غنئ. منس کوي او لار لنډوي. د دوستۍ اهلیت تاسو کې نشته او د دوستۍ اهلیت ما کې نشته. ٹھیک شو؟ ما کې دا اهلیت شته چې ته د نیمې شپې راشي او زما دروازه وټکې داسې او زه در سره وځم. څوک دی؟ جی ستا پلانې اشنا دی او ما سره هیبت چې په دې نیمه شپه دته څه تکلیف جوړ دی. دا هیبت به در سره وشي، دا به دا وخت څه کوي ورشه ورته چې وده دی. زه به دا ویم دا اهلیت یو کس کې و، نیمه شپه و او دوست راغی، دروازه وټکوله، خبر ورغی پلانې دوست راغی. هغه کې سوچ وکړو چې د نیمه شپه کې زما دوست ته څه تکلیف پیښ را تخکاری پیسو ته ضرورت دی، نو بکس ته منډه کړې ده، د پیسو بټوای راغسته. بیا سوچ ورغلی دی چې را تخکاری چرته دشمن په حمله کړې ده، نو منډه کړې ده ټوپک راغسته. بیا سوچ ورغلی چې ښځه مړه شوې ده، هسې نه چې ښځې ته اړه شوې چرته واده په دې شپه کې نه غواړي، نو پاسېدلی دی وینځه یې را پاسولې د خپله وینځه چې پاسه مخلاص وینځه ځان تیار وینځه یې د لاس نه نیولې، ټوپک ور سره دی، بټوای په جیب کې اچولې ده، ورته راووت. دوست ورته وایي چې یار دومره لیټ شوې، زه ګنټې نه ولاړې. هغه ویل خفه نه شي، معافي غواړم. ستا خبر چې راغی چې پلانې یار دی راغلی دی، نو ما وی چې جوړ پیسو ته ضرورت پېښ شوی، نو بکس نه مې دا بټوه راغسته څه وخت په دې ولګېد. بیا مې خیال راغی چې چا دشمن پې حمله نه کړي، ټوپک مې راغستو څه وخت په دې ولګېد. بیا مې سوچ راغی چې هسې نه چې ښځې ته اړه شوي، دا وینځه مې را پاسوله، مخ لاس مې پې وینځل تیاروله مې، نو څه وخت په دې ولګېد. عزیزه که پیسو ته د حاجتي دا بټوه ده، که دشمن دې در باندې حمله کړي، دا ټوپک مې راغستی زه چې ورپسې روانېږو. که ښځې ته د اړه شوی چې په دې ټکي د دې وینځې سره د نکاح تړم او در په لاس یې کړم چې بویې ځې دې درې څیزونو کې د هر یو چې تکلیف پېښ شوی، نو دا مې تیارولو، وخت رانه ولګېدو. هغه دوست ورته څه وایي؟ او ورته وایي والله که نه مې پیسو تاجه، نه را باندې دشمن حمله کړي، نه مې ښځې ته ضرورت پېښ، خو پروتم په کټ کې خوب نه راتلو، ته را یادېدې، ته مې ولیدې، زه تم سمله او زه به مس په ارام خوب وکړم. داسې به پیدا کوي چېرته؟ زه داسې یم، تاسو به داسې وکئ، نو په ارام کښېنئ. دوستي کم ځای ده، لارې لنډوئ.
نن د 11 بجو نه یو راځي واده ته روانم خدای دې وای خو شو څوک چې نظم بدل داغه کور روان شو خیال دی را د 11 بجو نه تر 12 نیمو پورې 100 کسان می ولید چې کوم ودونو تتری کورونه ولا وران دانن ودونو تاسو ټول ولا تلی او دا به محسوس کړي چې وخت هم ضایع کو سو کې چې دزم بد دا بیا خپکیږي دا زمونږ زمانہ دا تعلقات دي دا مړی جوړي کمړی لدرشین ویا پلانې مړو یا رسو کو کلی ولیدا چې نظم بد دا دواله تلم جنازې ده وادله تری ځان می ورته خو دو روټای می نه خوړه خبره ده چې دوستی مستی نشته ډېر وحشیان په دې ځنګلو کې تاسو د زداورو دوستی چرته لیدلې ده په ایمانه وای پیشو ګیدړ سره دوستان کې دیش ها میلو اوس مره چرته دوستان کې دیش خلاص د بری کار دی چې د کم زناور په بل زناور وسرسي نو غوخي خوري دا څه ده کنه دا بنی آدم نه دي دا ټول زناور دي دا چې سلک سر شړای را شړای په یو لوس بلی وس نه بریږي لاس په نرسي کې ني کور ولا ورانه فل حال وګورئ په کابل الله روس تباہ کړ نجیب لری شو ملک بالکل هموار او صفا پروت دی اوس مشران په خپلو کې په تخت نه جوړي نن یو سړی اوس راغلی کابل ته تللی دی وزیر اعظم سره ویل په خدای قسم 3 غنټې می تګي تیری اوبه نشتا بجلی نشتا په 100 روپۍ یو روټۍ نه ملایي خلق لګیا دي د لوګي نه تړپیاویږي لګیا او بو پسې تړپیاویږي لګیا د کلو کورونه داسې ډاګه پراته دي دوی په خپلو کې فلحال لنچرې او ټوپې او ټینکونه چلیږي لګیا جګړه اوس په تخت جګړه اوس په دې ده چې پښتون به باچا کیږي او کا فارسیوان به باچا کیږي والکه دا پښتون او فارسیوان ټول د آدم علی السلام اولاد نه دي ها کسړه د قوم او د ملک خیر غواړي زوی په پاکستان کې دي سپه باچای خو چې دا پاکستان چرته د سړی توپ سا وای